نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر منس په مسجد نبوي کې وکړو او لزر صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دو بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو انت سر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه تا پسې در رواني مته خودي خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېګا او ته زمونږ سره مرګري شه مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد ل روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ دغه زینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شو نه مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زم مدینه منورې ته هجرت کوم درزم خو نبی علیہ السلام به منا کوي عباس ته مرزا ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نو ساته د دې پاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکای ته موږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزال سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیانو دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبداللہ بن امیہ دا دو تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دو تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبداللہ بن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی بی په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی بی په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی رورو مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی روري مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوالي ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره و داسې کنه په دې وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دی ملګري و د تر زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا و ډېر یو بل باندې مین و خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او دمه به راوستي او هغه به ګډولي خلکو ته به وی چې تاسو د پیغمبر راځي زه درته داغه نخکل مجلس لګومه زه درته داغه نخکل یو مجلس لګوم دی نو ولې ناراضي چې هغه خواله زي دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمنو یا هغه چې د وړوکوالي ملګری او چې کله نبی اسلام د پیغمبر دعوه کړ بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمنی دی شو د نبی اسلام پس پکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ بیا د جواب ورکو د نبی اسلام د طرفنا دا بل چې عبد الله بن امیہ دا نبی اسلام د خپل د ترور زوی د عاتقی زوی و د عاتقه بنت عبد المطلب
د نبی اسلام ترور و د پلار د طرف نه چې کومه د نبی اسلام ترور دا غي زوی عبد الله ابن امیہ نو دا نبی اسلام تخپل سکه ترور زوی و خدیم د نبی اسلام ډیر سخت دشمن و یو ځل نبی رسول الله د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله ابن امیہ ورته سوي اتماته د اسلام دعوت راکړه چې پیغمبر یم نبی رسول الله او ز الله رښتینه پیغمبر را لګلم دی عبد الله ابن امیہ ورته وی کنه وی کو ته چرته اسمان ته وخی جو زدر ته ګورم چې ته اسمان ته روانه او اسمان کې وسوره وشو ته پاره کې نه نوځي او دا هغه طرف در سره پرشتي مرګري او تا یو خط راغسته د الله د طرف نه او باغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی له سلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې د دوه د نبی له سلام سره میلاو شو چې دې میلاو شو صحابه کرام ته تاسو کله که تاسو چرته ځای موږ مدینه منورې ته دروانو په نبی له سلام باندې ایمان مو راوړو صحابه کرام را له نبی له سلام له زیر ورکو اذا الله پاک پیغمبره استاد وړکواله غدوس ابو سفیان او استاد خپل ترور زوی عبد الله ابن امیہ هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ولور ک چې راشي کلمه ورته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما مخله مراوله زما مخله مراوله صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبر ته خو د دوی د پاره ډیر دعاګانې غوښتي ته خو په دوی پسې ډیر زیات خپوي او دعا به وخته چې الله یو می د وړکوالي مرګره دی یو می د ترور زوی د الله د مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانۍ کې ته مخاړی نبی رسول الله فرمایل بس ما خواله مراوله دی ما ته ډیر تکلیف راکړی دی ما ته ډیر زیات تکلیف راکړی زما خواله مراوله هر صحابي براته خوشاله ده په نبی رسول الله به زیره کو چې الله پاک پیغمبر استاد وړکوالي دوست ابو سفیان او استاد ترور زوی عبد الله ابن امیہ مسلمانی کی رای ولو د نبی رسول الله طرف په بوته جواب میلو شما خواله مراوله د نبی رسول الله سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دی هغه ته ویل وی ته زموږ لک سفارش وکړه نبی رسول الله ته کنه نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله لرا وی د الله پاک پیغمبره استاد نبوت او استاد خو اخلاق نه پر دې خلک محروم نه دي دا یو دي د وړکوالي دوست او بل دي د ترور زره دی بس استاد اخلاق نه څنګه محروم زی الله پاک پیغمبره اجازه ولور ک چې راشي چې ایمان راوړي نبی له صلوات والسلام ورته فرمایل ام سلمہ ډیر تکلیف راکړې دي دواړو د دوه ډیر تکلیف راکړي یو زما پس پکاوي کې اشعار جوړولو او د بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو د مال د جواب راکو چې کو د الله د طرف نر سره پرشتي را شو مال د الله د طرف نه خطر وړي بیا دې نه منم داسې جواب د مال راکړي دوی رالو علی رضی الله ام سلمہ رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاک پیغمبر زما امید دی چې دا بستانه محروم نه پاتې کیږي زما امید دی چې ته به محروم کاینا دلته کې دوی دواړه رااله علی رضی الله تعالی عنہ لره علی رضی الله تعالی دوی دواړه ته زه درته یو طریقه خیمه کې د نبی اسلام تاسو معاف کوي څنګه ادا سه اوکه کنه چې تاسو لا شي چاته وایي ما او ډایرک د نبی اسلام مخ ته ودرېږي په خپل ورشه چاته وایي ما او چې د نبی اسلام مخ ته ودرېږي کنه نو دا آیات په وایي تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين دا آیت سوره یوسف آیات مبارکه ده چې کله د یوسف علیه السلام ورونه رااله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پیژند چې دا خو زموږ ورور دی مونږ کوی ته ورته وکړی وو او الله دغه نه جوړ کړی دی بادشاہ او پیغمبر ته جوړ کړی دی د ملک بادشاہ دی اوس مونږ کوی ته ورته وکړی وو نورون وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله الله ته په مونږ باندې غوړه کړی مونږ خطا کاوه ته الله غوړه کړی په مونږ باندې مونږ نه خطای شوی دا ویلار شه د نبی رسول الله وړاندې مبارک وړاندې ودرېږي د نبی رسول الله او د آیت مبارکه تاسو وایي ابو سفیان چې څنګه راغی نبی رسول الله ته مخامخ ودرېد کنه د آیت وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله د الله پاک پیغمبره الله ته په مونږ غوړه کړی خو مونږ خطا کارو مونږ نه پوهیدو
چې کله دا آیت اولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو ویلا تسریب علیکم اليوم پتا سو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخنو کې الله ډیر رحم کوونکی دی زه تاسو مسلمانان شوي ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نشو ټینګولی ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي لا تسریب علیکم اليوم پتا سو اس ملامتیا نشته دی خیر دی به کومه ته خو ارسه ویل امام معاف کړی بیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړی دی اسلام هغه ارسه تاسو ختم کړو هغه ارسه تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان د بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو نبی علیہ السلام نه به څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالی مرګریا اے زما رضاعیر ته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیره ورکاو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته ببر بیان دي کتلی چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام او د رسول الله او خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی علیہ السلام ته ببر بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شو د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روزه ډیره ګرانه شو ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام او قتل چې زما صحابه کرام د روزي د وجې نه کمزوري کیږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل روزه مات تکای روزه تاسو سکای ما ته ځکه حدیث مبارک راځي ليس من البر الصيام في السفر دا نیکی نه چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه چې په سفر کې څه ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل په خپل روزه ما ته صحابه کرام ته فرمایل تاسو روزه سکای ما تکای ځکه jihad لروانی کمزوري کېږي روزه اس په نبی علیہ السلام په صحابه کرام سکړه ما تکړه د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړې شي بیا چې کله کوجه شي دا غي بسر او ګرځي قضا بر او ګرځي خو کو چرته سفر د آرام لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي اجازه نه دي تکلیف پکې نه نو کو سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دی ور دي وجه دادا چې د روزي مبارک چې کم فضایل لیدا په نور میاشت کې بیا نشتا ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نور میاشتو کې بیا دا اگر چې د دې روزې به تورست قضا را وګرځي خو په رمضان مبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی کنه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام روزه ما تکړه مقام مر الزهران ورته ویل شي ځکه وګت سفر دی د مدینه منورې نه چې مکه مکرمه ته ځي الله دې مونږ ټول بار بار بوزي ډیر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل صحابه کرام ته دلته تاسو پړاو واچوي دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسختان ټیمو نو جسی دا تیاره خورش وکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د خپل خیمو سره ورونه بالکای ورنه ور بالکای دا د عربو عادتو چې کمزه کې به پاړاو اچو کنه نو الته کې به د خپل خیمو سره ور بالکو یو په خلی مخلی به تیار ول زاله دیم دا ور به زکه بلکو چې د لوکی برخ وخی جو خلک ویني چې دلته قافله راغله او قافله پاتې کیږي نو خلک براغه د وسره به تجارت وکړو سبې په دوی خرڅ کړو سبې د دوی نه واغسل داسې تجارتي قافلې روانې وي نو دی ور به یو علامت په دلیل نه بخکاره شو چې پلان کې قافله د خلک براټول شو
نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ ورونه بل کوئ دغلته کې مکی والا ته خو پته وه چې موږ د نبی علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي اور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی ویزه چې لږ تماشه وکړو خو هله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته وکړو نږدې ورغی ای ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لارې خو زما خچر ته راخېږه نو به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبی اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغسته دی نو د شاه علی ورته عمر आवाज وکړو وی اے عباس قسم په الله له ګودري کې د خدای نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکي خو د نبی اسلام د رسیدو مخکې لګي مال راکې چې به خپل توره لګه ساړه کبا عمر رضی الله عنه سي منډي وخي عباس هم په منډه غسته دي هغه ازغلي او عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله ورسو اذا الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی او دې کوم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي ستا ملګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسوم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمنی اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د زرو کافر قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان راوړو
خو نبی رسول الله څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خود ایمان نه راوړو. اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ تولا دې تور رسول دا وی الله پاک پیغمبر دې نه مسلمانی ګو داسې مکبیا نه راځي زما دې توري په حواله کا زما د توري په حواله کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي. عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه په دې سر راواړو ګرځیدو وتا عمر غلی شه کو استاد قبيله سره بیا بریدانه ویلی چې وجنه وای ګوره دا ته کو استاد خاندان استاد قبيله سره بیا بریدانه وی چې وجنه وای خدا زمونږ د قبيله سره د ځکه بار وای چې وجنه وای. عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل وی عباس وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان ز څومره خوشاله شوم کنه کو دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشاله شوم وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو ایمان ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشاله دم. وجه دا ده کنه چې ته د نبی رسول الله ترې او ستا په ایمان باندې نبی رسول الله ډېر خوشاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی رسول الله تر مسلمان شو نبی رسول الله خوشاله ده کنه ما ته خوشاله ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې ده نور چې تراته سوای نه غراته وای نو زدي د دیو جن نه وجنه ما چې دا زما د قبيله نه دی زدي د دیو جن وجنم چې دا نبی رسول الله ډېر سخت دشمن دی. نبی رسول الله عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا عباس د خپل خیمه ته بوزل ته بشپو کی دا ابو سفیان ځان سره بوزا ال ته بشپو کی دا صحابه کرام ګوره پریدینا د ځان سره بوز خپل خیمه ته. نو عباس رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان ته دعوت ورکړي وای ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مګټو تا لوټو تا بوټو ته سجدي وکړي سي راکړو بوتانو ته سجدي وکړو څه هوتی مونتل مسلمان شه او تا تم پتر چې دا رښتینه پیغمبر دی او زم ما تم پتر زما دا وراره رښتینه پیغمبر دی ولی په ایمان راوړي. ابو سفیان ورته جواب کې څه وی عباس ډېر خپه راته چې رښتینه پیغمبر دی خراته علم دی ولی نه پوهیږم چې رښتینه پیغمبر دی ولی ایمان نه راوړي مړ څنګه ایمان راوړم غیرت را اجازه نه راکړي غیرت لري اجازه نه راکړي زه اوس په ایمان راوړم د خلک بسوي زمونږ د پښتو غیرت ته کنه زمونږ د پښتو غیرت ته مړ وي دا کروڑ مې دې پسې نوري تاوان شي خدا کار نه کومه زمونږ د پښتو نو دا غیرت کنه ته سړی ته په جرګه کې سوال کوي مننت کوي دا ورته مو چې لکه ستا په کې پیدا دا کار ولې نه کوي مولوی صاحب د پیدې نه زما دې پسې کروڑ نوري تاوان شي خو نه کومه ولې نه کا بس مال غیرت د اجازه نه راکړي نو هغه د غیم دا هغه د جاهلیت غیرت نو جاهلیت غیرت وی خراته پته د رښتینه پیغمبر دی رښتینه پیغمبر دی ایمان ولې راوړي مړه نه زه په خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په ایمان راوړم بهر حال عباس رضی الله تعالی قائل نه کو په خبره باندې په خبره قائل نه کو چې ایمان راوړم. سحر شو بیا ور سره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبی علیہ السلام خالص خو چې څنګه را روان دی په نبی علیہ السلام سترګې ولګېدې کنه نبی اختیار وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان وروړ. ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا الله پاک پیغمبران دا ابو سفیان چې د مکه سردار دی مکه مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لک خون ورکي دا خوخی چې ماتل کسه یو امتیازي غونډه شان وي لکه دا خبر سره لګمینه ده نو دته یو غونډه ورکي چې دې په خوشاله شي. نبی رسول الله والسلام او فرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی. دا ور نبی اسلام یو عزت ورکو کنه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ اسنه وایو. ابو سفیان ورته وی الله پاک پیغمبر زما کور خدوم ردی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خلک کسان به داخل شي نور بچرته زی. نو نبی علیہ السلام فرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ سن وایو. اذا الله پاک پیغمبر حرم خو دومره غټ نه ټول مکی خلک پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو. نبی رسول الله فرمایل وی چا چې پزان پس د خپل کور ور بند کو هغه تم امن دی هغه تم څه دی هغه ته به هیڅوک نه وایي ایمان راوړي او کو نه راوړي خو چې پزان پس د کور ور بند کو دته بسې امن وي. ابو سفیان وسو خبره لګ ټیک شو چې خلک د بازار پس دی ورونه بند کی کنه ایمان راوړي کو نه راوړي ورونه دی باندې امن ورته شي حاصل شي.
بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ابو سفیان یو غونډکې ته اوخی جوا چې دا ټول صحابه کرام ویني چې څوک ورته سونه وای ځکه چې هر سړی د قبیلې د مکی سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دې غونډکې ته اوخی جوا چې دا ټول مجاهدین ویني چې څوک ورته سونه وای چې پته وته لګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخی چې عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یو قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې دی یو امیر روان دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی دا قافله د انصار وه انصار د مدینه منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه وه مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد ابن عباده رضی الله تعالی خو چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تاسو کو دا انصار دي کنه دا خو ډیر غوسه دي دا خو ډیر غوسه دي پدې کې قتل چې بل ډله را روانه ده په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټول اسلحه چولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویریدو د عباس رضی الله عنه تاسو کې عباس داسې را روان دي دا انصار او مهاجر شریک را روان دي دا خو ډیر لوی قافله نه ده دا خو ډیر خلک نه دی په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دی په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دی نو چې نبی علیہ السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته اواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبی رسول الله فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکه خلک قتل کړي نو دا ما ته سعد ابن عباده سوي وی سوي هغه چې یو اليوم يوم الملحمه خدا جنگ ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مو ورکوي داغه قیس چې کمزوی دی غلې ورکوي داغه زویله دا جنډه ورکوي خو دغه جنډه واخلئ داغه زویله جنډه ورکړه بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمه ته روان دي داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو ډبل 1 چینل سبسکرایب کړئ ګنټه والا نشان کلک کړئ چې همیشه د مولانا هاشم صاحب په اواز باندې داسې ویډیوګانې داسې واقعات او بیانات تاسو مهلا راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام.